بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك. الحديث. زمارونو در رمضان په مناسبت باندې دا اوږد حدیث ما تیره جمعه درته مکمل ویلی دی، نن یې درته لږه تشریح کوم. او ما تیره جمعه ویلي چې حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعبان په اخیری ورځ باندې مونږ ته دا تقریر او دا خطبه فرمایلې وه. هغه خطبې څه بعضې خبرې ما تېره جمعه کړې وې او چې باقي کم پاتې دي نو په هغې باندې تاسو پوهیوم انشاءالله. وی ای خلکو قد اظلکم شهر عظیم، په تاسو یو ډېره لویه میاشت راله او دا میاشت شهر مبارک د برکت میاشت ده، د ډېر لوی خیر. فیه لیلة خیر من الف شهر، دې کې یو شپه ده چې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده او د هغې بیان به انشاءالله یو جمعه کې رمضان کې درته وکړم. بیا پکې ده چې فرض الله صیامه، د دې روجې الله فرض کړي دي. وجعل قیام لیله تطوعا، او د شپې عبادت زیاتی مقرر کړي دي نفل. او بیا ده چې فمن تطوع فیه بخصلة کان کمن ادى 70 فریضه، چې چا دې کې نفل وکړل نو ثواب یې دا یو فرض دی. وهو شهر الصبر فيما سواه، ومن ادى فيه فریضه کان کم ادى 70 فریضه، که چا فرض وکړل نو ثواب یې یو پاویا دی. دې دې پورې به تاسو ته خبره کړې وه او د تراوو وغیره تفصیل مې هم درته بیان کړی. اوس وی وهو شهر الصبر، دا میاشت چې دا د صبر میاشت ده. صبر ډېرې معنا لري. د صبر خپله معنا په عربی کې بندول او بندېدلو ته ویلې کېږي. دې صبر ته چې دا موږ پښتو کې په یو تکلیف سړي باندې راشي او موږ وایو صبر وکړه، د هغې معنا دا ده چې ځان د فریاد نه او د چغو نه بند کا. علماء ظاهری درې معنی مولا قاری صاحب لیکلی دي او بعض علما اوه قسمونه یې جوړوي. زه به هغه درې ووایم. یو صبر عند الشدائد والمصائب والآفات، د مصیبتونو او تکلیفونو په وخت کې صبر کول. لکه چا باندې غم راشي وی صبر وکړه، یو دا شو. دویم دی الصبر علی الطاعات، په نیکو صبر ځان بندول، په نیکو ځان ټینګول معنا مې درته وکړه چې نیکي به کې. او یو الصبر عن المعاصي والخطایا والذنوب، د ګناهونو او د غواړو غټو هر قسمه ګناهونو نه ځان بندول. او جهاد کې چې کله صبر راشي نو استقامت ته وایي. ام ځان بند کا تخت بنا رستو کېږي بنا. وصبروا لفظ ورابطو، استقامتو نسې ځان کلک کې بند کې تخت بنا. اوس دلته ټولې معنی کېږي. شهر الصبر یو خدا چې د خواهشاتو نه به ځان بند کې، د ورځې د پېشمني نه تر ماښامو پورې خواهشاتو نه به ځان مکمل بند کې.
د خوراک نه به ځان بند کړي، د څښاک نه به ځان بند کړي، او د انساني د تقاضا د خواهشاتو نه به هم ځان منې کې بند به کړي. د استقامت به راولي، ځان به کلک کړي چې دې ته تا توجه را نه شي. دا یوه شوه. بل په عبادت به هم صبر وکړي، هغه دویمه معنا هم دلته چلېږي. دا یو لوی عبادت دی، ځان ټینګ کوه. ته پښتو کې خلک وایي ځان کلک کا، دغه د صبر معنا شو. ځان ټینګ کا، ځان کلک کا. د عبادت د پیشبني نه ورسوه تر ماښامه پورې منځ کې ډز ورنه کوي. هسې نه چې شیطان دې دوکه کي غسلخانې ته ننوځي، لام بې وراشه مړه څوک خو شته نه، اوبه به پکې ووامه. نو اوبه به ووایې خو الله خو شته که نه، انسان نشته خو رب العالمین شته. یا کوټه کې دننه هېڅوک هم نشته، راشه څه خوراک به وکړم او خلکو ته به یم زما روژه ده. خلکو نه خو ته روژه خلکو له نه نیسې، الله له نیسې. نو الله خو شته، الله خو نه خبرېږي. ډېر لوی جرم دی چې قصدن څوک روژه ماته کي، ډېر لوی جرم. یو خو به دغه روژه نیسي چې دا کومه یې ماته کړه، او بل به شپېته روژې ورپسې نورې نیسي ورسره. یو شان به نیسي چې تا ولې دا دومره لوی جرم، او بیا به مو سره الله ته توبه وباسي، بیا هم ډېر لوی ګناهګار دی. نو شهر الصبر، د خواهشاتو نه به هم ځان بند کړي او په دې روژه به استقامت وکړي، ځان به ټینګ کړي. که تږی هم شي نو ځان ورسوه، که اوږې هم شي نو ځان ورسوه، ځان کلک او ځان ټینګ که تر نور پرېوتو پورې. او درېیمه خبره به مو کوم د صبر. صبر عند الشدائد، شهر الصبر. که چېرته څه تکلیف، جنگ جګړه جوړه شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی د سره جهالت کوي او یو سړی د سره جګړه کوي، نو ته ورته ووایه چې انی صائم، زه روژهدار یم. هر قسمه تکلیف مصیبت راځي، ځان د فریاد نه، ځان د جنگ نه، ځان د جګړې نه مت بند کا. مه وایه وایه زما روژه ده. هر څومره جهالت چې د سره څوک کوي نو منډې مه وه. بعضې خلک وایي که نه ای په پلان کې روژه لګېدلې ده. هلکه روژه په چا نه لګي، روژه څنګه په چا ولګېده؟ روژه ولګېده، اوږې شوې، مړه نو دا خو ته چې خپله زمینداري کوې د دې نه زیات اوږې کېږي او د دې نه زیات تږې کېږي. او چې ناجوړه شي بیا به څه کوې، او چې په سفر شي بیا به څه کوې. هسې خلکو بانې جوړې کړي د خواهش تابع شي، وی روژه پې لګېدلې ده. روژه په چا نه لګي. روژه چاله زور نه ورکوي، روژه نفس له زور ورکوي، نفس کنټرول کوي، نفس تیزی نه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سرکش شیطانانو تړلی شي په روژه کې، چې څومره سرکشه شیطانان وي، بلکې سرکشه پیریان هم یو حدیث کې راغلی دي، هغه هم وتړلی شي. تاسو خیال دی نور کله د روژو په نسبت ګناه کمه شي، د خلکو عبادت زیات شي. د روژې په میاشت کې نسبتاً خلک صدقې زیاتې ورکوي د نورو په نسبت. د روژې په میاشت کې خلک زکاتونه زیات ورکوي. د روژو په میاشت کې یو بل سره خلک خیر ښېګړې زیاتې کوي، تلاوت د قرآن شریف زیات کېږي. او هغه بدقسمته چې 11 میاشتې جومات ته مخ نه کړی، هغه هم جومات ته راشي. ولې؟ شیطان تړلی شوی دی، سرکشه، او پیریان هم تړلی شوی دی. خو نفس خو شته که نه، جاله خو شته. 11 میاشتې خو ستا په دې وجود کې وخت تېر کړی دی، د هغې اثرات خو شته، خو څه ناڅه خامخا کم شي. نو روژه په چا نه لګي، دا دروغ دی. روژه سړی بندی د ګناه نه، روژه سړی شیطان الله تړي. نو روژه در باندې څنګه ولګېدله؟ نو چې څوک هم په دنیا کې څه غلطي کوي، وایي دا په ده روژه لګېدو، روژې له شو. روژه نه ته یو کوتک اوچت کو د مازدیګر لی را پرېږدوله چې پته ولګي چې روژه پې لګېدلې ده او که نه لګېدلې. خو مست دی، مست مستی کوي، خلکو ته ښایي چې زما خو روژه او زما دماغ کار نه کوي، زما روژه او زما مازغه کار نه کوي. ته راوله یو بدماش دی مخامخ ودروه چې پته ولګي چې د اوس دماغ کار کوي که نه کوي. دا خو ښځه غریبه ده، دې پې نیغ ورځي. دا خو گاونډي غریب دی، دې پې نیغ ورځي. ته یو مضبوط ټوپک مار ته ودروه، ابه 2-3 شلقه مو باسي او کنځل مه موته وکړي، خدای شته که پې روژه ولګي. روژه موجه نه لګي. روژه سړي نه شیطان بندوي. دا د خپل مستی د مستی په روژه کې مستی به نه کوو.
وهو شهر الصبر الله نو چې دا صبر دی وکړه درې قسمه مې درته ووې ځان دې بند که او ماښام ته دې روژه ورسوله او د دغه دریو څیزونو نه خوراک څښاک خواهشاتو نه دې ځان بند که او که څوک درته څه قسمه تکلیف رسوي او پریشانی پیدا کوي د جنگ جګړې نه دې ځان بند که د مصیبت نه دې ځان بچ که نو فایده یې څه ده والصبر شوابه الجنه د دې صبر والا روژې ثواب بې د جنت نه بل شی شته نه دومره لوی ثواب دې ته روژه وایي روژه داسې ونیسه ثواب جنت شو بس رسول الله مبارک فرمایي او یو بل حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي الصوم لی وانا اجزی به وی روژه زما ده او بدل به زه ورکوم زمونږ دا طالبان دلته سوال کوي چې هر عبادت د الله دی دا د روژې تخصیص یې ولې وکړو د روژې تخصیص په دې وجه وکړو چې نور عباداتو کې د نه خامخا بنده خبرېږي حج کې خو نه ډېر خبرېږي دقه رنګې د حج نه علاوه مونځ کې خو جمع ده بې جمع مونځ مه کوئ جمع کوئ د جمع ثواب یو په اوویشت دی ځان له مونځ چې کې چې اوویشت دی وکړل او جمع کې د یو که برابر دی رمضان کې ګورې ځان غرق نه کړې د رمضان ثواب یا څومره شو ګوره ځان له چې یو مونځ دی وکړه یو مونځ او د جمع یو وکړو نو ډېر لوی فرق دی او یا ځان له د جمع یو برابر دی او بیا په رمضان کې یو په اویا دی څومره لوی اجر دی وګټه ډېر لوی ثواب دی جمع له خامخا ځئ او جمع کې شرکت خامخا کوئ نو زما وروڼو نو ګوره خلک دنه خبرېږي او دقه رنګې چې زکات ورکې که بل څوک خبر نشي خو چاله چې ورکې هغه خو خبر شو که که ته ورته د زکات معنی نه م وایې پټې خوله کې د زکات نیتو کې نو هغه صدقه خو معلومه شوه که نه چې ما له شی راکړو واحد روژه هغه عبادت ته چې ته څوک نه خبرې هېڅوک ترې نه خبرېږي که ښځه بچیم نه خبرې نه خبرېږي زمونږ صاحب د هدایت 14 کاله کې دا هدایت لیکلې ده او وروسته بیا پته لګېدلې ده شاګردان مې ویلي دي چې 14 کاله د روژه وه او په دې روژې ښځه او بچیم نه خبر وروسته پته ولګېده ښځې به وله روټۍ راوړه او ده به ورته ویې کېره نو کې به یې ښوده ښځې ته به یې ویې ځه دروازه به یې بنده کړه نو طالب ته به یې ویې شاګرد ته راشه دا روټۍ وخوره نو شاګرد به ډوډۍ خوړه ویې ځه اوس لاړ شه نو ابه لاړ نو ښځې ته به یې ویې راشه دا لوښي یوسه نو ښځې به یې ویې ګینې دا دوغ خوړه او شاګرد به یې ویې چې دا رده نه پاتې وه ما له یې ښودې ده نو چې په روژه ته څوک نه خبرې نه خبرېږي نو الصوم لی خاص زما دپاره ده بل هېڅوک که ته ترې نه خبرې نه خبرېږي او یا بعضې علما وایي چې الصوم لی څه معنا دا خاص د دې 3 توجیحات علمو کړي دي او دا یوې کافرې دلته وانا اجزي به بدل به زه ورکوم نو چې تی بدل الله وایي زه ورکوم نه نورو خو هم الله ورکوي د دې علماو ملا علي قاري او صاحب د عیني توجیحات کړي دي خو زه به یې راته مزېدار وکړم ادا چې د نورو عباداتو ثواب به الله د فرشتو په لاس ورکوي د دې به په خپله ورکوي په خپله انا اجزي به الله ودا او چې الله په خپله ورکوي نو د الله شان بیا جدا دی زه چاله یو شی ورکوم چې دا پلانکي له ورکړم نو لږ به ورکوم خو چې په خپله ورکوم او بیا له لویه ډله م جوړه کړم نو معمولي شی به نه ورکوم انا اجزي به نو ثواب د دې روژې جنت دی قسم د ډېره مبارکه میاشت ده او د جنت د رسېدو میاشت ده چې سړی پکې ځان جنت ته ورسوي بیا څه وایي وهو شهر المواسات دا میاشت ده خیر ښېګړې ده یو بل سره خیر ښېګړه پکې وکړي غریبانانو سره مدد پکې وکړي خیر ښېګړه وکړي پېشمنۍ ورکړي غریبانانو له مسکینانو له هر چا ته په خپل ګاونډ کې فقیران او مسکینان معلوم دي زکات وباسئ په رمضان کې زکات خو اصل دا دی چې کله در باندې کال پوره شو نو ورکې به خو خیر که ته رمضان کې ورکې پیشکیم ورکې په رمضان کې نو ورې کا ثواب یو په اویا شو ثواب یې ډېر زیات دی او دویم دا چې رمضان کې عموما کارونه بند شي او دې زمانه کې خو د کورونا د وجې نه بیا کارونه بند دي نو غریبانانو ته ډېرې پریشانۍ دي نو هر انسان چې په هغه زکات فرض دی ورکې دې غریبانانو له پیشکي ورکې مزدور کار غریب بسی 500 دیاړي ده خدای دې په بیماری نه راولي که پې راله 600 دی به خپل بیمار پالي او که دی به په خپله بچو له خېټه او مزدوري کوي څه شی دی ګل کار دی 1200 روپۍ غریب اخلي دیاړي مار دی کله دیاړي ولګي کله ونه لګي 500 یا 600 روپۍ اخلي عجزانان دي غریبانان دي لور ورپسر ده ودی به
ګران کار دی زوی ور په سر دی واده به ولکۍ ګران کار دی خېټه ور په سر ده او دقه رنګې د ښځې د مور د لوڼو د هغوی خېټې د دې غریب په دغه کې دي نو دی به څه کوي خوار دی به څه کوي د ماشومانو سره څه کوي او چې بیماري پرې راغله او ډاکټر له لاړ دی به څه کوي نو د ما وروڼو خیر ښېګړې پکې وکړئ پېشمنې ورکړئ غریبانانو له ماښامې ورکړئ غریبانانو له قسم دی زموږ صحابه به په خپله یو ځل یو میلمه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دی به څوک کور ته بوځي حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه وی زه به یې بوځم چې کور ته یې څنګه بوته نو بیبي ته وی ام سلیم بیبي وه وی ام سلیم څه شته ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک میلمه مې راوستی دی د هغه میلمه دې ما راوسته د حضور پاک میلمه شاه عباس په دې به څونه خوشحالېدل نو ورته وی نور خو څه نشته خو د ماشومانو څه لږ خوراک شته وی نه وی میسې بیا وی دا ماشومان دې ودکه ده ودکه ماشومانو غریبانانو جړل وږي خو په لوبو موږ مشغول لا مشغول کړل هغې وده کړل نارې وده کړل واه واه ته به وکړې داسې مونږ چې میلمه د دروازې مخکې تېرېږي او لرې ځای کیسې کړو نو زر غوندې شا کړو دروازې ته دننه لاړ شو ښه کور هر څه وي فقیر مسکین کوي خیر راوړی د خدای مو بخا یو خدا سوالګري دي چې هغه کسبي سوالګري دي زنانه نن سبا په دې لارو کوڅو کې ګرځي او په دې رمضان کې بالخصوص خلکو پسې د موټر شیشې ډبای زنانه وي او تکړه کسانی بالغان رټل به نه کې خو دا هغه سوالګري چې دا دوی خپل کسب ګرځولی دی مه ورکوئ وله ادې په دې په خپل کلي کې غریبانانو له ورکوي رټل به هم نه کې اما السائل فلا تنهر خو دوی سره سوال د جینکو له پیغلې جینکې په کوڅو کې ګرځي او په پېښور کې دوی سره مدد کول دا دوی سره په ګناه مدد کول دی او تعاون علی الاسم والعدوان په ګناه به مدد نه کې یاره چې راته پته ولګي چې دا هغه کسبي ده کسبي دا معنا چې د دې کار هم دغه سوال د سار روزي او زر 2000 روپۍ ګټي او کور ته وړي او بیا دا دکانداران هم پیږي او دا تاجران هم پیږي هغې ته پته ده او مسکینان فقیران چې سوال کوي ورکا د خدای نوم یې درته واغش بالکل ورکا غیبې ګټې ما لاړ شی او ښکاره وړه وله ورکه غریب دی کجوري وله واله ستا بچي خوري ته پوستکي وړی او د ګاونډي د کور مخکې غورځې ظالمه د خدای نه یېرېږي دا مال خو د خدای در کړی دی دا تا نه الله غشتي شي هغه هم ورکولی شي قسم دی الله په دې قادر دی چې د یو نه یې واخلي او بل له یې ورکړي د یو نه یې والي او بل له یې ورکړي په دې رب العالمین قادر دی ګورې یو سړي سوال وکړ یو غریب سړی او سوال یې وکړ سوال او صاحبه دې ښځې یې څه شی راواغې چې دې سوالګري له ورکړي او خاون ورته غوسه شو وی نه به ورکې خو ډېره زیاته مینه وه د دې ښځې او د خاوند په منځ بالکل به نه ورکې هغه فقیر مسکین بار بار دا خبره کوله چې ما غریب ما اوږې ما ماله راکې ده وله ور نه کړه هېڅ یې وله ور نه کړل د دواړو مینه وه ډېر محبت یې قصه اوږده ده خو بالاختصار اخره کې د دې ښځې خاوند دواړو یو بل سره روانه راله چې روانه راله دې سړي دې ښځې له طلاق ورکړو ډېر زیات مالدار و دا خاوند دی پوره مالدار و او فقیر چغه وواله او ده ورنه کړه ځه ورک شه څنډه ځان له ګټه که نه ما څه شوی ویې رټه ښځه غریبه د خاوند مخکې بیا غږ نه شي کولی د دواړو منځ کې اختلاف راغی دا قصه اوږده ده خو دې مختصر وی دې سړي دې خپلې ښځې له طلاق ورکړه هغه ښځه بل خاوند وکړه دواړه اوسېدل خاوند خو یې مالدار نو خو خدای پاک دا ښځه برکتي غوندې وه دا خاوند یې خدای مالدار کړ مالدار که دواړه یو بل سره یو ځای اوسېدل دقسې لوړی ته ناست و یو سړي اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخه دې سړي دې ښځې ته وې هله د خدای نوم یې واغېست شابه شی وله یو صدا سخي سړی په منډه یې سامان واغېسته او د فقیر له یوړه او چې څنګه یې یوړه هغه فقیر له نو هغه دې ښځې را منډه کړې خاوند ته یې ویې ی سړیه یو ناشنا خبره مې ولیدله وی څه ناشنا وه وی هغه سوالګرې خو دماغه زول خاوند و او چې دې ولیدم په جړا شو راته هغه خو ډېر لوی مال و خو ډېر لوی دولت و دولت یې څه شو مال یې څه شو خو کوڅه کې مونږ ته ولاړ دی سوال کوي زما خو په ډېر زړه خفه شو ډېره ناشنا مې ولیده خاوند ورته وایي وی ناشنا راته زه ووایم
وی او وی ناشنا هغه ده چې ما په ستاسو په کوڅه کې اواز وکړه چې خیر راوړی او دې ظالم وی چې مه ورکوله سنډا یې ځان له دې ګټي هغه خدای فقیر که غریب یې که دې خدای مالدار که هغه نیکه سیرته ښځه چې خوښه وه او خدای پاک د له نکاح له راوسته زما وروڼو الله په هر څیز قادر دی ګوره ان بطش ربک لشدید د خدای نیوکه ډېره سخته ده چې خدای څوک راونیسي قسم په خدای کې ته څوک خلاصولی شي قسم مې راته وخوړ زما وروڼو دا فقیر غریب ته مسکین ته مخ مه تاوهه ورکوله څه به کې زکات ورکا زکات څه شی دی مړه په 40 روپۍ ده په 100 کې 2.5 روپۍ ته نشي ورکولی 2.5 روپۍ که دا زکات زه به په زکات یو کال یو جمعه کې درته بیان وکړم انشاءالله العزیز 2.5 نشي ورکولی تا ته وایي په 100 کې 2.5 روپۍ واه 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 19 روپۍ ستا د بچو شوې او 97 روپۍ 40 کې 1 روپۍ ورکه یو کم 40 په ښځه بچو لګوه که نه یو نشي ورکولی ظالمه دا خدای روزي د تا نه اخیستي شي بل یې ورکولی شي او داسې من الله کولی شي چې دا روزي به تا سره وي او در باندې به یې بنده کړي نه به یې خورې بیا به څه کوې ډېره موده مخکې زما له چا روټۍ کړې وه د دې ډېر کلونه وشو په دې پېښور کې او ما دونه قدر کړو چې دا یو مشهور هوټل دی د هغې نه یې راله خوراک راغوښتې او زما د وجې د علاقې علما هم راغوښتي وو پېښور کې زما د مینې د وجې نه چې کېناستو دلې ټپن کې څه مهې وې عثمان یردې که مسور دال راوړل نه پکې مالګه وه او نه پکې غوړ سپور یشېدلې هغه یې ځان ته په پلیټ کې واچول هغه یې خوړه ما یې ولې ته موږ سره وي زما له دې نه پرهېز دی دا هر څه ستاسو مخکې پراته نه شم خوړی چې اوس مې خوړل ماله غم دی دا بې غوړوم دي بې مالګیم دي بې مسالیم دي دقه زما خوراک کولی شي الله که نشي کولی زما وروڼو داسې به نه کوي فقیران مسکینان کونډه یتیمانان د دې ستا په مالونو کې حق دی قسم دی چې حق دی ورکې دا خپل حق دوی دا زکات د دوی حق دی دا ستا نه دی دا د دوی دی ورکوله حکومت له ټیکس ورکې او خدای له زکات نه ورکې بلکې ټیکس ورکې په موبایل کې چې کومې پیسې لګې په هغې کې ټیکس ورکې په نیټ باندې چې کوم شی لګې په هغې کې ټیکس ورکې په ګاډي کې چې روانې موټر وایله ټیکس ورکې په تیلو پټرولو کې ټیکس ورکې نو خدای له ولې نه ورکې الله له ورکه که نه درکوي قسم په خدای یوربي صدقات دنیا کې هم دله خدای زیاتوي او په آخرت کې هم خدای زیاتوي نو شهر المواسات وی د رسول الله مبارک میلمه دی به 90 میسي بیانه کې دا بچي دي اوده کا ماشومان یې اوده کړل غریبانان دا لوګې نه واه دې ته صحابه وایي چې دا لوګې نه یې اوده کړله اوس بیا د میلمه قانون دا دی چې میلمه سره به تم خورې نو خوراک دومره دی چې ایله یو کس پې مړېږي که ښځه خاوند ورسره خوري نو بیا خو میلمه نه مړېږي او دا هغه زمانه وه چې د پردې نه مخکې خبره وه خلک به کورونو کې یو بل کله دننه په اجازت تلل تل نو دا خاوند یې ښځې ته پټ وایي او کار وکړه که مونږ ورسره نه خورو خو دا میلمه به وایي چې دوی ولې نه خوري که مونږ خورو شی کم دی او دا میلمه د رسول الله مبارک دی پوره مړول غواړي واه واه نو وی داسې وکړه چې ډوډۍ کېدې نو ته به پاسې دا ډیوې له او ته به دا ډیوه د په څه طریقه مړه کې نو دی به موړ کړو په تیاره کې موږ به ګزاره وکړو نو چې ډوډۍ کېښوده نو زر پاسې ده ورېږه د ډیوې دا رڼا غلې ده نو پړق پړق نو ډیوې له پوکې ورکړه نو خو دا ډیوه بله که که نه وایي نه بلیږي نه بلیږي نو تا تیارې جوړه کړه نو میلوی موړ کړه په خپله به یې هسې پلیټ له ګوتې وړئ هسې به یې ګوتې وړئ چې میلمه خفه نه شي او ټوله ډوډۍ په میلمه وخوړه میلمه ماشوم خو نو هغه هوښیار و سال چې راغی رسول الله مبارک ته الوی وی د الله رسوله بچي ناروده کړل او ډیوې یې مړه کړه زه یې موړ کړم په خپله خېټه یې راونغښتې او ناروده شو نو الله قرآن شریف کې آیت نازل کړه د صحابه اوږد حدیث مختصر ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه صحابه هغه خلک دی که خپله ناره اوږې دي نو په خپله ګزاره کوي خو بل له ورکوي دا صفت پیدا کړې په ځان کې شکر دی مونږ خو هغسې نه وي مونږ سره خو چیزونه ډېر دي نو چې پکوړې پخی 15 شپږ د کسان یې نو شل پخې کا چې شل پخې نو 10 څلوېښت پخې کا نو یو دانه توخره او ګاونډیانو له هم ورکړه د دې غریبانانو د ګاونډیانو د بچو به هم پکوړو تړه کېږي هم د خدای بندګان دي که نه
دا غیب هم سیخه کی تړل کېږي هم د خدای بندګان دي که نه دا غیب هم غوړو تړل کېږي هم د خدای بندګان دي که نه دا غیب هم رجو ته زړه کېږي هغې هم د خدای بندګان دي دا غیب غوښې ته زړه کېږي نو تا ته لس پراته دي نو لسو کې شی نهه کا تا ته 15 قسمه شی پروت دی نو 4 قسمه وخوره تا ته 2 قسمه شی پروت دی نو خیر دی د دواړو قسمه لږ لږ دی خپل ګاونډي له ورکا او د الله په نوم یې ورکا الله ویني د الله نه غیرتي ذات بل نشته دی اوس به درته ووایم شهر المواسات جنگ غزوه یرموک کې یو صحابي فرمایي وی استخمان پراته دي وی د ما د تره زوی نو وی ډېر زیات تږي و نو چې زه ما مشت اوبو ډک کړه د تره هغه زوی له مې راوړه اوبې وغوښتې غریب زنکدن وخت دی زنکدن نو یې خوا کې ورسره بل زخمي پروت و هغه د اوبو ته داسې فریاد شانتې وکتل نو یې ما ته راغه تره زوی وی چې اشاره وکړه خبرې نه شوې کولی چې دله ورکړه وی چې هغه له مې اوبه یوړې هغه سره خوا کې بل زخمي پروت و هغه اوبو ته ډېر په شوق وکتل د زنکدن د تندې نه دې مله وساتي نو هغه زخمي ما ته وی غلی یوسه وی چې هغه له مې یوړه هغه سره خوا کې بل زخمي و هغه داسې اوبو ته په شوق وکتل هغې اشاره وکړه چې ما پرېږده دله یوسه وی چې هغه له مې یوړې د هغه نه ساه ختلې وه نو واپس مې هغه دریم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه نو واپس مې دویم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه نو واپس مې د تره زوی له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه زنکدن وخت کې قرباني ورکوي ما پرېږده خدای بل له ورکا دا د صحابه وجود دی الله چې ما ته وایي آمنو کما آمن الناس صحابه والا ایمان پیدا کېدان کې دا د ایمان متعلقات هم په ایمان کې داخل دي دا د ایمان متعلقات دي دې ته شعب الایمان ویل کېږي دا د ایمان متعلقات دي دا په ایمان کې داخل دي لکه دا کوټه ده او پکې دی نو پکې هم کوټه کې داخل شو دا دریم پکې داخل شوي دا رنګونه هم پکې داخل شو نو ایمان د متعلقات د ایمان امام بخاري په دې ډېر زیات بابونه کتاب الایمان کې لګولي دي چې تاسو مهرباني وکړئ په دې ان للایمان امورا د ایمان دپاره متعلقات د ایمان بغیر د هغې نه مکمل کېږي نو یو د ایمانیاتو د متعلقاتو نه دا دی چې بل سره خیر ښېګړه وکړه مواسات وکړه مواسات او صحابه به څه چل کو هغې به مواسات نه کو هغې به مساوات کو خیر ښېګړه خو دې ته وایي چې لږ شی ورکړه هغې به وي نه چې زما څه دي چې دا غونډه غله ورکوم هغې به مساوات کو مساوات لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه دلته زموږ علما لیکي نو بل سره خیر ښېګړه شهر المواسات پېشمنۍ ورکړه روژه ماتې ورکړه غریبانانو له او بیا څه وایي اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو شهر یزاد رزق المؤمن فیه په دې کې د مسلمان رزق زیاتېږي ماشاءالله زه خو نه وایم څوک یې وایي حضور پاک مبارک فرمایي مسلمان رزق زیاتېږي بل له دې پېشمنۍ ورکړه تعالی به خدای یو پاو یا زیات کړي د دې نه هم زیات اخلاص چې څومره زیات دي بل له دې روژه ماتې ورکړه د هغې یو پاو یا بلکې د هغې نه زیات به خدای پاک درکړي زه یار ما خو نه دي ویلې زما خو خوله ده ما خو د رسول الله مبارک قوت حدیث ته شروع کړی دی د مسلمان رزق پکې زیاتېږي په دې د غریب هم زیات شو خلکو ورسره خیر ښېګړې وکړي او چې د مالدار کم ورکه دله به هم خدای پاک زیات کړي ما خو تاسو ته تېره جمعه ویلي چې رسول الله مبارک 3 څیزونو باندې قسم کړی دی د پیغمبر مبارک خبره بې قسمه موږ منو خو دا قسم بعضې وخت کې که حضور پاک خپلو صحابو ته هم خوړلی دی نو د تاکید او د مضبوطوالي دپاره خلک قسم خوري ولې الله رښتونی نه دی څه الله والعصر نه وایي قسمونه نه خوري خدای پاک ته وایي خدای قسم ولې خوري رسول الله مبارک والذي نفسي بيده دا قسم ولې خوري خپلو صحابو ته وایي صحابو خو په هغه دونه مضبوط ایمان و چې ټنګېدلی ایمان نو 3 څیزونو باندې قسم خوري یو پکې دا دی چې صدقې سره به مال کمیږي نه بلکې الله دې تاسو له توفیق درکړي بهر کې داسې میاشت ده چې یو خبره دې میاشت کې راته بله وکړم د چندې پورې راغله زما وروڼو زه تاسو ته یو اعلان کوم چې څوک هم اورېدا واورئ بعضې خلک په دې سوشل میډیا زما نوم استعمالوي او د بار ملکونو د یو ځای نه بل ځای له پیسې وله راځي او زما نوم استعمال کړي زه ګورې نه چا نه چندې غواړم نه څوک سوشل میډیا زما شته چې د خلکو ته ووایم چې دا شی راوړی
څوک زما نوم یادوي د جومات په نوم او څوک د مدرسې په نوم باندې او څوک وایي دا مې رشته دار دی څوک وایي دا مې خپل دی او څوک وایي دا مې استاد دی او دوه دایه مې ونیول خلک دوه دایه مې ونیول پروس کال مې یو سړی راغی او ما ته وی یو کلیپ را لوکا مې څه وایي دا لږې پیسې تاله چا را لیږلي دي مې زما څه کار دی ما ته سړی مې لوکا لږ ساعت پس سړي ټیلیفون وکړ وایي ما خو وله 10,000 روپۍ ورکړې وې چې دا غله ورکړه چې دا جومات کې ولګي مې ماله 3,000 راکړي دي جومات ته مې ورکړي غونډې والې غونډې والې دقه رنګې پرونه یو خبره ده مونږ له خو د جومات د اواز وکړو نو خلک راولېږي که نه دوی ما خو یو سړي له ورکړی په پرورۍ کې پیسې مې پروري نه پرونې راوړې دي جومات ته مې ورکړي نو زه خلکو ته هم دا خبره کوم چې ما سره د چا څه کاري نو ما سره ډایرکټ خپله رابطه کوئ زه سوال نه کوم د چا نه نه چا نه چندې غواړم نه چا نه سوال کوم نه مې څوک رشته دار شته نه مې څوک دوست ته چې زما په نوم چندې غواړي ولې غواړي زما په نوم باندې هېڅ چاله مه ورکوئ خلک لګیا دي زه نه غواړم او خلک غواړي زما په نوم زه سوال نه کوم او خلک زما نوم استعمالوي ولې استعمالوي ګناه کوي زما نوم هېڅ څوک د اواز زما چې څوک هم اوري او زما نوم چا هم د چندې دپاره او د جومات دپاره او د مدرسې دپاره استعمال که دا به چورلټ دروغ وایي څوک وایي دا مې ماما دی څوک وایي دی مې تره دی او څوک وایي دا مې رور دی او څوک وایي دی رواری یم او څوک وایي دی خوری یم ټول دروغ وایي د حیران شم چې دا خلک ولې داسې کوي نو مهرباني وکړئ که داسې چاره سره سوشل میډیا د ما په واسطه رابطه وکړه ما سره ډارې خپله رابطه کوئ چې دا غل پته ولګي دا مې خیر یو زیاتي خبره وکړه نو شهر المواسات د خیر ښې کړه بیا څه وایي دا هغه میاشت یزاد رزق المؤمن فیه اوس بله واوره ماشاء الله من فطر صائما كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه چې روجهدار لچا افطاري ورکړه روجهدار لچا افطاري ورکړه دومره ثواب یې شو لکه مریی چې ازاد کړي مریان خو نشته اوس یو سړي وي ارمان که مریانو ما به هم د خدای په نوم ازاد کړی مریی خو په 10,000 هم کېده په 20,000 په 1,00,000 به هم کېده کان کمن اعتق رقبة لکه مریی چې ازاد کړ مریی او بل څه شی دی ومغفرة لذنوبه او دا د ګناهونو مغفرت هم شو عربو کې دا ډېر لوی رواج دی مازدیګر چې څوک رواني په لاره باندې ځای په ځای خلک ولاړي په دې روډونو باندې او صاحب پیکیجې جوړې کړي په هغې کې ډبل روټۍ هم پرته وي په هغې کې یو مالټه هم پرته یو سیب هم پکې پروت یو 15 شپږ کجورې هم پکې وي او د اوبو بوتلګي هم پکې وي بس دا 4-5 څیزونه یو ځای کړي او ډبي کې بند کړي او چغې به راته وي لاس به راته خوځئ دا لاس به خوځئ نو ګاډي ودرېږي نو که ګاډي کې سورلی وي نو 14 ورکړي څومره لوی ثواب یې وګټه او ځای په ځای بیا چې ماښام ته 15 شپږ منټه نو ځای په ځای په دې هوټلو کې او په دې لارو کوڅو کې خلکو د خپلو دوکانونو نه مخکې درستخان غوړولي نو ورشه خدای پې څونه آباده کړې ده څونه پې خدای آباده کړې ده نو موږ دا شی نه کوو دا شی په کار دی ښه چې یو چاله افطاري ورکړه روژه ماتې ورکړه داسې شوه لکه چې مریی آزاد کړي وي او دویم ګناهونه به املا مات کړي نو صحابه وی قیل یا رسول الله لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم هر چا سره خو دومره شي نه چې چاله روژه ماتې ورکړي بعضې خو پکې غریبانه دي اوس یو غریب و چې دا ثواب ګټل غواړم نو هغه سره خو څه نشته نو رسول الله مبارک فرمایي يعطي الله هذا الصواب لمن فطر صائبا على مسقط لبن او تمرة او شربة ماء وی دا ثواب د هغه چا هم کېږي چې چاله یو ګوټ پی ورکړي چاله یو ګوټ اوبه ورکړي چاله یو کجوره ورکړي خبره یې درته اسانه کړه دا نه چې موړې کا یو کجوره دې مو ورکړه یو کجوره روژه ماتې له یو ګوټ اوبه دې مو ورکړې یو ګوټ پی دې مو ورکړ یو ګوټ پی نو دا ثواب دې وکړه ګناه دې معاف شوه او زیات دومره ثواب دې وشو لکه چې مریی دې ازاد کړی زمارونو چې اوس تا یو ګوتی کجورې واخېستې هلکه په څو په 200 کیلو دي په 200 کیلو نو چې 200 باندې د کیلو واخېست نو په هغې باندې 50 کسان روژه ماتوي نو چې په 200 باندې تا ته د 50 کسانو لکه 50 مریان چې د ازاد کړي د خدای بنده او 50 ځله به د خدای د ګناه نه معاف کړي وروڼو سترګې مه پټوو دلته کې
په دې ویښ شی د رسول الله مبارک په دې حدیث عمل وکړئ. احادیثو مقصد عمل کول دي چې موږ د پیغمبر مبارک په حدیث عمل وکړو. ومن اشبع صائما واهوا، او که چا موړ که روجهدار، سمې موړ که نو ثواب یې څومره دی؟ کان له مغفرة لذنوبه وسقاه الله من حوض شربة لا يدمع حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وهو بل سوی. وی که چا یو سړی موړ که موړه پوره موړ که او روژه ماتې وله ورکړه او ډوډۍ م وله ورکړله، الله به یې ګناه مو بخي او د حوض کوثر اوبه به وله خدای پاک ورکړي. د هغې نه پس تنده نشته. جنت یې ذکر که خو جنت خو بیا تنده اړوخه د تندې سیزن خو د تندې وخت خو قیامت دی، بس هغه تنده ختمه شوه. جنت کې خو بیا سړی برابر دی، هغې خو هېڅ هم نشته دی. او چې چاله د روژه ماتې ورکړه بل ثواب یې څومره دی؟ دا هغه چې څومره د روژې ثواب او دومره ستا شو د هغه به نه کمیږي. څو خبرې شوې زما وروڼو. څه ګوره، یو خو دې په یو کجور او په یو ګوټ اوبه په یو ګوټ پیو باندې ستا خدای ګناه معاف کوي او د یو عمرې برابر ثواب درکوي. او که پوره دې موړ که نو ګناه دې معاف شوه او د رسول الله مبارک د حوض کوثر اوبه به هم تاله خدای پاک درکړي څومره، او د هغه د روژې برابر ثواب شو. بعضې خلک د بل په روژه باندې روژه ماتې نه ماتوي، یاره وایي بیا زما کمیږي، نیکبخته ستا نه کمیږي. پیغمبر مبارک فرمایي ستا نه کمیږي او ستا برابر ثواب د هغو شو. او بیا څه وایي؟ شهر اوله رحمت، اول رحمت دی، دا تاسو ته ما ویلي، او دویم مغفرت دی، او دریم د اور نه ازادېدل دي. ښه اورېږه بیا درته وایم، درې قسمه بندګان دي. یو هغه بندګان دي چې هغه ډېر نیکان دي، ګناه سر نه نشته لکه پیغمبران شو، سر نه نشته. یا ګناه شته خو نیکان دي، ګناه ډېره لږه ده. دا یو قسم شو. په دې انسان د اول نه د خپل خدای رحمت شروع شو. رحمت شروع شو، بیا د خدای رحمت نه بندېږي. اول پہ رحمت شو، دا اول د باندې رحمت شو، بس بندېږي نه بیا. او دویم هغه دی چې ګناه هم کوي او نیکي هم کوي، دواړه شته. نو دا لومبی 10 ورځې په ده باندې رحمتونه وورېږي، نو چې د میان دا 10 ونیسي نو خدای پاک یې معاف کړي ویې بخي. او دریم څوک دی؟ د عتق من النار آخره دی چې دا 10 ورځې دا 20 ورځې ونیسي او اخري 20مې ته ور داخل شي او هغه ونیسي، نو الله پاک دې د جهنم د اور نه آزاد کړي. مړه سمه قسم په خدای پښتانه وي د لوټ میاشت ده، نو دوی وي د لوټ دا معنا چې راشه د خلکو جیبونه لوټ کا. دغه لوټ نه دی، لوټ دا معنا چې ثوابونه لوټ کا، وګټه ثوابونه. لیکن زما وروڼو بیا څه وایي؟ من خفف عن مملوکی فیه اعتقه الله من النار. که چا خپل زمیدار سره، امسایه سره، مزدور سره، غلام سره، وینځې سره، هغه زمانه کې خو مملوک غلاکه وینځه وه، اوس پکې دا ټول داخل کا. نوکر دی، کلاس فور دی، او هغوی سره دی ګزاره وکړه او کار دی پې کم وکړه چې روژه ده، الله به د سر ته جهنم د اور نه آزاد کړي. مفتو کې بخنې میاشت ده، خو دا داسې ده لکه چې په سړي باران وریږي او دی د سر بل طرف ته کي. نه نه نه، دا د رحمت باران دی، دا د مغفرت باران دی، دا د جهنم نه اور نه ازادېدل دي، دې نه به سر نه تختو. لیکن زما وروڼو 4 کسان نه بخلي کېږي. ښه 4 کسان دا نه بخلي کېږي. لیلة القدر چې کوم هغه شپه ده، هغه شپه ده چې کومه شپه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده، او هغې کې یو خاص ټیم دی چې په هغې خاص ټیم الله د هر چا دعا قبلی. لیکن د دې او لیلة النصف من شعبان، د شعبان په 15مه خدای پاک ډېر خلک د اور نه ازادوي هلته کې. لیکن دا 4 نه بخلي کېږي. 4 کوم دي؟ مدمن خمر، چې همیشه شراب څکي. حضور پاک مبارک پکې همیشه لفظ راوسته. څه مطلب؟ که یو سړي شراب اوسکله او بیا دې توبه ویسته، نه خیر دی، ویسکله او معافي غوښته توبه، خو چې مدمن دی همیشه شراب څکي، دې نه بخلي کېږي په روژه کې. شکر دی الحمدلله د دې ګناه نه مونږ خلاص شو، د خدای پاک د دې نه خلاص شو، شکر دی. او ډېر قمقل خلک دي چې هغه به څکي، ډېر بې وقوفان دي چې هغه به شراب څکي. او نن سبا د شرابو نوم بدل دی، نوم د شرابو د خمرو ورته نه وایي، نور نومونه وله خلکو یې ښودي دي. نو یو دا نه بخلي کېږي، نمبر 1. دویم څوک نه بخلي کېږي؟ عاق لوالدیه، د مور پلار نافرمانه.
د مور پلار نافرمانه نه بخیلې کېږي مور پلار سره ښه سلوک وکړي روغه ورسره وکړي جوړه ورسره وکړي که چا نه مور پلار خپوي رمضان میاشت ته لږه تحفه واله او ورشه د ښځې مه منه خو د ښځې د لاسه د مور پلار نه حق دی که نه نافرمانه دی د ښځې خپل حق دی او د مور پلار یې خپل حق دی د ښځې مه منه مړه دا چې د مور پلار ته خپوي او د ښځې مني نو خپه کېږي نه د ښځې بړوا دی بړوا ښځه خو ټیک ده خو دومره هم نه که نه د ښځې خپل حق شته که نه بس دی ډوډۍ وله راوړه جامه وله راوړه پیزار وله راوړه ډاکټر لی بوځه مینه ورسره کوه محبت ورسره کوه هم درته ویم لیکن داسې به هم نه کوې نو ښځې خیال به ساتئ خو مور پلار به د ښځې دپاره نه پرېږدي نو مور پلار که د چا نه خفه وه لکه چې چا نه هم خپري زما دا بیان چې څوک هم اوري نن به دا فیصله کوو که خیر انشاء ډېر وایي یاره نو ما سره زیاتې کوي یاره نو زما ښځه نه ده خوښه دا کیدي چې د خواښې به انګور نه وي خوښه خو د انګور ژبه 15 ګزه ده نو ځکه به یې نه وي خوښه که دا خو دې غریب او پسې 15 میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي ځان له خوښه کړې ده 15 میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي نو ځان له خوښه کړې ده او خامخا کور د دې دی او چې انګور راله او هغه ځان د کور مشر حسابوي نو خواښې له قار ورځي که نه زوی زما ما نه زوی ولې قبضه کوي دا اور زما اوس تا په دغه کې واغېشت په لاسو کې واغېشته نو خامخا انګور دې لږه ګزاره کوي د خواښې سره او خواښې دې هم بې ځایه دغه نه کوي ګورې بعضې خواښیانې مسې هغه څه ورته ویلې کېږي بیا مې لیونی شوي په تورجمې باټینګڼ غواړي نو هغه قصې د خواښې هم نه کوي ګزاره یاره خره بشیر جان خو له دې غمه خلاص دې لا وایي ماله ښځه نیکبخته شکر وباسه چې په دې غمه خلاصې جنت کې بدله خدای که خیر انشاءالله درکوي ښه نو عاقل لوالدی ده په دې به بیان درته یو جوبه وکړم انشاءالله او دریم کم یو دی قاطع الرحم رشته ماتولو والا رشته ماتول بایکاټ تا سره زما بایکاټ تېر ورته وایي او ښځې ته څه وایي که تا زما دې ورور سره بیا خبرې وکړې او دې کره لاړې ته په ما طلاق یې هی ته خدای دې طلاقي بې خو باسه ورور سره بیا وروسته دې رغېدل نه کېږي بیا راشي یاره چې ما خو دا خبره کړې وه اوس خو رغېدل نه کېږي دې سره څه وکړم مې زه سره څه وکړم اوس خو ما 3 طلاقه ویلي دي اوس به څه کوم که ماما کره لاړې ته په ما طلاق یې که تره کره لاړې ته په ما طلاق یې که دا ورور دې کور ته پرېښو ته په ما یاره نو بس حکومت دا شیدونه مې نه دي خوښ ګڼي که زما حکومت وی طلاقیان به مې ټول د پړي باندې تړل او سمندر دریاب کې مې غورځول ښځې له زور شو ظالمانو ورور سره د جنګ وکړو نو ښځې له زور شو او بیا ټینګېدی نه شي دله بیا ټینګېدی نه شي نو کله یو ملا لځي او کله بل ملا لځي یاره ما دا خبره کړې ده نو ما له خو سخت قار راځي که نه ما خو یو فروز کال مې یو 2 څپېړې والي بیا خپه ومه ما ته ملګري وایي ځان له جنګ ګورې مې قار راغی که نه چې مفتو کې او په څه دا واوره ښه ډېره ناشنا وه ښځه م راغلې وه سړی م را او سړي ته چې مې وکتل داسې یو بوتل غوندې و لکه دا منګکوري نه دقسې د منګکوري غوندې د اسخا غاښونه او د اسخا پوزه یې نیولې وه او ښځه خو خیر برقه کې وه او پلار ده سره م راغلی و هغې سره م را نور رشته داران هم په څه باندې یې ورته طلاق ورکړی خبرې که مو واورېدل نو تاسو مو وایي چې دا دونه ظلم وایي دا سپېره مې پېشمني له پاسه و چې پاسه یو 2 رکاته مونځ به مو کوي او پېشمنۍ به مو کوي او مونځ به مو کوي نو یو ځل مې وله آواز ورکړه کال یو نیم پکې 2 پکې تېر شوي ما نه هم خبره یېره چې ګناهګار نه شم ولې دلته په ممبر ناست یم ما پاسه که نه پاسه هم که بیا وله رالم نیکبخته پاسه پېشمني وکړه مونځ به وکړې بیا یې راته وکړل چې په 3 ځل رالل وي ښه ده 3 طلاقه مې طلاقه کړې نو خوار چې پېشمني لري پاسه یا ظالمه 2 رکعاتو مونځ لري پاسه یې ظالمه منزله دې پاسه نو چې دی وی بس غلطي وشوه نو چې مې څپېړه اوچته کړه که نه او ښه مضبوط مې په دا کوکی وواو یو 2 څپېړې مې ووه چې ارمان دی چې اوس به خلک وایي چې دا ملا لیولی شو که زه جلپې شو یعنې په دا خښته مې در اثر و در باندې ګرځېدم تا خدای بې خو باسه دې شکل ته دی وګوره تاله بس ښځه درکړي اوس به وایي څه چل کوو مې اوس ټینګ شکل څه چل کوې
هېڅ علم نه کېږي ځان نه دې لوی لاټي برنس جوړ کړی دی خوار شي ښځې موندلې دي په ښځو قبر کوئ ولې دا طلاقیان په ښځو قبر کوي یاد وساته زمانونو ښځو سره به ظلم په رمضان کې نه کوئ که مو کړه خدای به دې نه د قیامت پر ورځ تپوس کې ښځه نه نشي کولی ښځه ستا نه 2 ګنټې مخکې پاسي رښتیا ووایه پاسي که نه پاسي ولې پېشمنې دله تیارې ډوډۍ دله پخئ ترکاري دله پخئ 2 ګنټې ستا نه مخکې غریبه ویښه شوه پاڅېده او بیا په تام ډوډۍ وخوري ته وخورې او هغه غریبه بانګ وایي او هغه بانګ نه مخکې لیا په هغه اخري وخت کې غریبه پېشمنې وکړي تا له منډې تړلې وایي دارو راوړه ها واله اوبه راوړه ها دا واخله مالګه زیاته ده دا پېشمنې کې دا غوښه اومه ده دا پلان کې دی دا هغې غریبې بې خوته نو خامخا کله مالګه زیاته یي کله کمه یي کله غوښه پخی کله کچی 2 ګنټې ته پاسه که نه ته پاسه که نه پېشمني له وختي ته خو پېشمني له هم نشي پاسېدی بې غیرته په زور دې پاسئ او هغه 2 ګنټې 2.5 ګنټې مخکې پاسېدلې ده غریبه نو تا له پېشمنۍ تیار کړي نو پېشمنۍ چې در باندې وکړي نو ته ښه مزېدار بیا بړستن راکاږي سپېره مونځ هم نه کوې او که نیک سړی وي مانځلی لاړ شي داسې چل وکړي دا مونځ وکړي ته اوده شئ هغه هغه لوښي وینځي وایه که نه وینځي که نه هلکه خبرې به رښتیا کوو لوښي وینځي که نه وینځي هغه ټول لوښي صفا کړي هغه هر څه جارو کړي هغه باورچیخانه مو وینځي نو خوب لاړ نو چې بیا ته چې د ډیوټۍ موټۍ له ځې نو تا له بیا سسټم وسټم برابروي تا خو ښه مزېدارې ډډه یې نو غرمه غریبه بیا پاسي واه واه نو ماشومان بیا القلارئ هغوی له به هم ډوډۍ ورکوي ماشومانو له بیا القلارئ هغوی له جامې بیا انځه هغوی له وجودونه بیا انځه نو ماښام ته په ما روژه لګېدلې ده او هغه د مازدیګر نه غریبه لګیا ده او روژه ماتې له ده تیاري کله پکوړې پخوي او کله بل څه کله بل څه کله بل څه او بیا ورته شریعت وایي سکه کول په شریعت کې د روژه کې مکروهه ده روژه کې سکه کول څه دي مکروهه لیکن د کمې ښځې خاوند چې غصناک وي غصناک نو هغه د هغې دپاره سکه هم کولی شي غریبه حالانکه سکه مکروهه ده په روژه کې لیکن خاوند غصناک او سکه هم کولی شي نو وختي غریبه تیاری شروع کړي نو ماښام تا له روژه ماتې ته مخکې وکړي هغه غریبه وروسته وکړي نو چې روټۍ وخوري نو ته ښه مزېدار یا مونځ کړی یا نه یا تراوله تلې یا نه هغه غریبه لګي هغه لوښي بیا وینځي ټوله ورځ د غریبې په دې کې تېره شوه په دې کې رښتیا ووایه دا ښځې د قرآن شریف تلاوت هم کوي تاسو یې نه کوئ په دې کې هغوی چې پېشمني وکړي تهجد هم وکړي او سپېره زموږ سړي چې دي سار مانځلی نه دي په دې کې ته تراویح هم نه کوې بړستن بدن د پاسه راواچوې هغه غریبه لګي هغه خپلې تراویح هم کوي خپل منځونه هم کوي نو ښځو سره ظلم به نه کوې جاتې به نه کوې قاطع و رحمن او بیا ته ماما سره روانه تره سره روانه داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله رب العالمین دا مخلوق پیدا کړل دا صله رحیمي ولا لو الله ته مضبوطه التجا وکړه اخذ بحق الرحمن لفظ راغلی دی مضبوطه التجا وکړه الله ته مهمه سوې څه کې وی الله زما بس کېږي ها وی چې څوک تا ختمي زبې ځان نه لري کوم او چې څوک ستا خیال ساتي د صله رحمه د رشته زبې ځان سره یو ځای کوم صله رحمي خیال وساته روان یو بل سره پرشتو کې مکوي بایکاټ مکوي او دا د عدل بدل رشته مکوي دی راغلي د زورزم کدي د ما ته پوسټ نه راغی زنه ورزم دی نه دی راغلي کاوته سلمن قطعک هغه صله رحمي ختمي دی وسره ما ختمه وته وسره وکا نو دا دوه کار وکاو ان شاء الله نن او چې څوک اورېږي دي ما سره وایي چې کله چا نه مور پلار خپئ او دی په ناجیز دی په جیز دی مور پلار یې په ناجیز دی خو بوډاګان دي نن به ورسره روغه کوئ ښه تحفه حج جرګې مه کوئ تحفه حایف والی ول یو څه خپو کې ورته سر کېدی سجده نه هسې د مینې ورته رغاوړو ځه په ما معاف کړه نور بنده ته رکو سجده منه او بل دا چې که چا په صله رحمو کې روانې دي نو دا کشر دې مخکې شي او مشر د دې ورشي او معافي دې ترې وغواړي دا د رمضان میاشت ده ولې دوا دې نه قبلېږي مغفرت دې نه کېږي چې دا کارونه کوي او څلورم څوک دی مشاحن کینې والا بغض والا نفرت والا یو کینه ده یو هغه کینه چې هغه سخته کینه او دشمني پکې راشي یو خبره ده بعضې وخت کې یو سړي د چا مال خوړلي نو هغه سره یې پړه کې لږ بغض راځي یو سړی یو ظالم په یو سړي ظلم وکړي نو لکې راځي هغه خیر دی خو بې ځایه
یو مسلمان سره کینه ساتل، یو مسلمان ته کوشش کول چې ضرر ورته ورسوم، یو مسلمان ته داسې کینه چې دشمنۍ ته خبرې رسې د ده نه قبلېږي. نو دا څلور څیزونه دي زما وروڼو، د دې به پوره خیال ساتو. ښه د دې نه به یو مور پلار سره جوړه به وکړې که خیر انشاءالله. صله رحمي که د چا ختموي دا مه ګوره چې هغه خو را سره بد کړي دي، کوي دې به د هغه خدای ته وسپاره، تاله به خدای پاک عزت درکوي. او دریم شراب خو شکر دې نشته او که څوک یې څکي توبه دې ترې وباسي. او څلورم مسلمان سره دې کینه نه ساتي، بغض دې نه ساتي. دا څلور خبرې شوې. دا یو څو مړي شوي دي زما وروڼو زمونږ د دې بادرخیلو د کندي عنایت خان حاجي صاحب، عنایت خان استادو حج یې کړی و، ډېر زیات ښه انسان و، ډېر زیات ښه انسان و، وفات شوی دی. الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې بچو له وارثانو له صبر ورکړي. او دا جانو د مخلې زمونږ د جهانګیر بیبي وفات شوی و، عبدالرحمن دیروندار د افغاني صاحب نوسی وه، الله دې مغفرت نصیب کړي، وارثانو له صبر ورکړي. او د څلور خیلو د انور خان ښځه وفات شوی وه، الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د غزګي د پهلوانانو د نواز خان پلار وفات شوی و، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. د حافظ آباد د مهتاب مور وفات شوی وه، خدای پاک دې وبخي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. او زمونږ دلته د ښکته د عبدالله شاه بچاګل حاجي صاحب تحصیلدار د هغې زوی عبدالله شاه د هغه ټبر وفات شوی و، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او نن د محمد اسلم کورونه محمد اقبال وفات شوی دی، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د وډیګرام د سیپور کاکا زوی جانثار وفات شوی و، ادم خدای وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د سراج مود وفات شوی ده، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. دا چې ما کم نمونه واغېستل د جمع دعا ورته وکړې، لکه چې انسان مړ شي رمضان کې خدای مرګونه ورکړل، دا سعادت ته الله دې مغفرتونه نصیب کړي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وګرځولې کړي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. دا یو ملګری شمشیر علي بیمار دی او صبادي سفیر خان هم بیمار دی، اسرار خان مادوله خان ها باچا صاحب اخو زمونږ د جمع مستقل مادوله خان باچا صاحب والد صاحب زمونږ د جمع مستقل ملګری دی، سره د دې تکلیف نه دلته جمعې مانځله راځي. هغې ته هم دعا وکړئ چې رب العالمین وله شفا ورکړي، الله وله باچا صاحب دې له ټولو له روغ صحتونه ورکړي. او الله چې څومره بیماران دي په دې مجمع کې دي یا په کورونو کې دي یا په هسپتالونو کې دي، الله ټول له روغ صحتونه ورکړي، الله ټول له شفا ورکړي. خدای ایوب علیه السلام له د بیدارو شفا ورکړې وه، موږ له زموږ مریضانو له بیدارو شفا ورکړي. او چې څومره مریضان دي الله مرض ستا په لاس کې دي، راوستل هم ستا په لاس کې دي او ختمول هم ستا په لاس کې دي، الله ته بیمارانو له شفا ورکړي. او موږ د هر قسمه ساحرین او سحر نه وساتې، خدای د کوډګرو د کوډونو نه مو ساتي، سره د بالا بچه او د جناتو د شیاطینو د انسانانو د ضرر نه سره د اهل اولاد په حفظ و امان کې وساتي. او خدای پاکه دا یو ملګري تپوس کوي چې ډریپ په باندې روژه ماتیږي که نه؟ بعضې علما خو یې ماتیږي، خو تحقیق د علماء دیوبند دا دی چې په ډریپ یا په انجکشن باندې که د رګ وي او که د مټ وي روژې ته فرق نه رسي او روژه نه ماتیږي. حمید الله صاحب چې زموږ د کارخانو مارکیټ هغه هم دعا غوښتل، الله دې وله خیر او برکت ورکړي. او خدای پاکه دا زموږ د جمعې مانځله ډېر لرې لرې ځای نه ملګري راځي دوستان، خدای په دواړو جهانو کې ول اجر ورکړي، یو قدم باندې اجرونه ورکړي، د پریشانو نه په امن کې وساتي، د مصیبتونو نه په امن کې وساتي، ټوله جمع خدای وبخي. موږ له د رمضان د روژو د عبادتونو توفیق راکړي، د ګناه نه نفرت پیدا کړي، دا څلور غټ ګناهونه چې دین هم خدای امن و امان نصیب کړي او خدای روغ صحتونو سره عبادت توفیق راکړي، د ختمونو د ذکرونو توفیق راکړي، د تراویح د ختمونو توفیق راکړي. الحمدلله ما تیره جمعه په ختم بیان کړو، نو ډېرو جمعاتونو کې ختمونه شروع شوي دي، الحمدلله ډېرو کې شروع شو. او بیا هم دا وایم چې ختمونه شروع کړئ ښه، او که څوک نشي کولی نارې دا نه وایي چېرې خلک نه ودرېږي، ما ویلي وو مخکې بس هغه دې خپله خیر دې په ناسته کوي یا دې نه راځي خو نورو له رکاوټ دې نه جوړېږي. ختمونه شروع کړئ او د ورځې یو سپاره تلاوت چې کوئ 1.5
زړه دي ښه یو سپاره خامخا کوي چې الله په نادره نه ور دي سورې اخلاص ته وایي الله راضي کې چې تاسو د روژه ختمیږي چې بس تاسو خدای پاک بخلی که خیر انشاءالله الله دې معاف کړي الله دې مردگان چې څومره وفات دي زما مور او پلار او ترور او دارنګې ستاسو به مې الله ټول د مغفرت نصیب کړي د روژې مبارکه میاشت الله دې وبخي او چې څومره زمونږ کشر کل نوجوان الله دې دینداره کړي الله دې صالحان کړي او چې څوک د الله په لار کې کم ځای کې لګیا دی برصرفې کار دی د کافرانو سره او دشمنانو سره خلق لګیا دي جهادونه کوي الله دې کامیابي نصیب وګرځولي کړي او خدای پاک زمونږ په دې وطن کې امن او امان راولي دا دعا کوي چې په دې وطن کې الله امن او امان راولي زمونږ د عمل خدای د فتنو آفتونو نه وساتي او الله د قرآن په نظام باندې آباد کړي او رب العالمین زمونږ د ټول ملک او پاکستان حفاظت وکړي د ادارو د عوامو د جماعتونو ټولو رب العالمین حفاظت نصیب کړي د چا په زړه کې چې څه حاجتونه دي پروردګار یې ورته پوره کړي دیم څه مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر او په خوشحالو بدل کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین